مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعال اور ان کی صیغی اور گردانی. افعال دا اغی صیغی اور گردانون. دا افعال نا مراد فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی. دا دے بیان تفصیلا چی دینو دا مصنف رحمہ اللہ کیوس نو پا دے وجوی افعال. دا اغی صیغی نو پا عربی جبکی کله چې مونږ یو فعل ذکر کوو نو د هغه فعل تعلق با یا د غایب سره یا د حاضر سره یا د متکلم سره، او بیا غایب چې دینو کله مذکری کله مؤنثی، او مذکر او مؤنث دواړه چې دینو کله واحدی کله تثنیه کله جمع. همدغه شان د فعل تعلق کو د حاضر سره نه هغه یا مذکری یا مؤنثی، او که مذکری نو بیا یا واحدی یا تثنیه یا جمع، که مؤنثی نو یا واحدی یا تثنیه یا جمع. همدغه شانته که متکلمی نو متکلم چې دی نو هغه یا مذکری یا مؤنث، که مذکری نو بیا یا واحدی یا تثنیه یا جمع، که مؤنثی نو یا واحدی یا تثنیه یا جمع. نو دا تقریبا اتل صورتونه جوړي، او په دې اتلسو صورتونو کې پکار خدا ده چې د هر یو صورت لپاره بیل بیل لفظ وي، لیکن په عربي ژبه کې د غایب لپاره خوشپږ الفاظ ټیک په ټیک دي، یعنی د غایب شپږ صورتونه جوړیږي او د هغه لپاره شپږ الفاظ دي. همدغه شانته د حاضر شپږ صورتونه جوړیږي، شپږ الفاظ دي، لیکن د متکلم د شپږو صورتونو لپاره یو دو لفظ استعمالی، دو صیغه استعمالی. نو دی شپږ د غایب، شپږ د حاضر، دو د متکلم، دا سورل صیغه شوي. نو دا به بیانېږي په دې کې اوس. او گردانونه د یو صیغې نه بلې تتلو ته گردان وي، د یو صیغې نه د بلې صیغې د جوړولو طریقه دا گردان دی. عربی میں فعل ماضی وغیرہ کے 14 صیغے ہوتے ہیں جن کی تفصیلی ہے. پا عربی جبہ کی دا فعل ماضی دا پارا سورل صیغی وی دا اغی تفصیل دا سے 3 مذکر غائب کی لی، 3 دا مذکر غائب دا پارا، یعنی دا فعل تعلق دا غائب سر دی او غائب مذکر دی. نو دا دی دا پارا 3 صیغی دی، یو واحد مذکر غائب، تثنیه مذکر غائب، جمع مذکر غائب. یعنی مذکر غائب سره یو ځل واحد لګو او بیا تثنیه بیا جمع. همدغه شان 3 مؤنث غائب کینی، 3 د مؤنث غائب د پاره، یعنی کله چې د فعل تعلق د مؤنث سره او هغه مؤنث هغه غائب وي نو دا 3 صیغې دي، یو واحد مؤنث غائب، بل تثنیه مؤنث غائب، بل جمع مؤنث غائب. یعنی د مؤنث غائب سره یو ځل واحد لګو او یو ځل تثنیه یو ځل جمع، نو دا 3 صیغې شوي. 3 مذکر حاضر کی لی، او 3 صیغې چې دی دا د مذکر حاضر د پاره استعمالیږي. یو ځل وسره واحد لګو، واحد مذکر حاضر، بیا تثنیه مذکر حاضر، بیا جمع مذکر حاضر. همدغه شانتی واحد مؤنث حاضر، تثنیه مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. اور 2 متکلم کی لی، او 2 صیغې چې دی نو دا د متکلم د پاره استعمالیږي. نو دا متکلم په کار خدا و چې شپږ صیغې وي، هغه داسې چې واحد مذکر متکلم، تثنیه مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم، تثنیه مؤنث متکلم، جمع مؤنث متکلم.
لیکن د شپږو په ځای باندې دوه صيغې ذکر راځي چې واحد مذکر او مؤنث متکلم دواړه په یو صيغه کې شریک دي. یعنی یو لفظ داسې دی چې هغه واحد مذکر متکلم واحد مؤنث متکلم دواړو لپاره فټ دي، نو یو صيغه استعمالېږي د دواړو لپاره. همدغه شانتي یو لفظ داسې دی چې هغه د څلورو صيغو لپاره فټ دي، او هغه څلور صيغې چې دین هغه دالي چې تثنیه مذکر متکلم او تثنیه مؤنث متکلم، جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم، یعنی د دې څلورو لپاره یو لفظ کار کوي. متکلم کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے آتا ہے. دا مذکر دا متکلم لمبے صیغہ ادا واحد مذکر واحد مؤنث دواړو لپاره راځي، اور دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور دویم صیغہ د تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث متکلم څلورو لپاره استعمالي. نو په دې صورت سره سورل صيغه هغه د فعل دا جوړې شوي، او هغه فعل ماضی وي که مضارع وي که امر که نهي، او دا سورل صيغه په دې طریقه یادول دا ضروری دی، او دا علم صرف بنیاد دی. هغه داسې چې واحد مذکر غائب تثنیه مذکر غائب جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب تثنیه مؤنث غائب جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر تثنیه مذکر حاضر جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر تثنیه مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم پدې کې مذکر مؤنث دواړه راځي، او جمع متکلم پدې کې تثنیه او جمع مذکر او مؤنث څلور معنی راځي. د دې یادول انتهایی ضروری دی.